بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې يعني وره زخو زكاة خود پی ٹی آئی نوازنا که هندوستان کې تو بس دا هم پی ټی آئی ګروپ معصومه افغانیه اول خو ته سلام کومه، بیا ته سلوټ کومه، بیا ته احترام لرمه. قسم بالله تا زما زړه خوشاله کو، تا د پیر صاحب زړه خوشاله کو. نو پیر صاحب د خپل طرف نه ستا دپاره د 1 लाख روپو او د 13 پرو مکس اعلان کوي. ته په هر ځای کې انشاءالله تعالی ستا لاسو ته به د 1 लाख روپۍ او دا 13 پرو مکس پیر صاحب ته رسوي. عزتمندو، تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې یو کس دی افغانی دی، هغه یو خبره کړله چې که مونږ هر ملک ته لاړ شو خو پی ټی آی به نه پرېږدو. نو په دې باندې دغه قمقل او بې حیا او ناپوهه پیر صاحب و چې ځان یې هسې شرمولی دی او ویې شرموو، دغه پټکې او ګیرې مو شرموله. دغه وایي چې زما د دې دپاره د 1 लाख روپۍ انعام دی او د ایفون د یو موبایل نوم یې ولهم اخیستی چې د هغې ول مې هم انعام دی. نو که چېرې 1 लाख روپۍ ته 15 ته وی نو بیا خو صحیح دی، بیا خو کېدای شي دغه ته ورکړې. او که ایفون موبایل ته چېرته یو نقلي او پلشتکي موبایل ته نو کېدای شي دغه هم ته ورکړې. او که نه دا 1 लाख روپۍ چې کوم صحیح دی هغې ته وی او دغه ایفون موبایل چې کوم صحیح دی ته هغې ته وی، نو مونږ خو داسې پورې ستا یو انعام ونه لیدلو. صرف د پردو په دغه باندې چې کوم دی دغه چې نور ستاسو نه خپل څه شته دی، د پردو په خیراتونو کې خو ته وریجې راغونډې او ګوتې دې ډکې کړي او ته هم راځې د خلکو دپاره د 1 लाख روپو ته اعلان کې او د ایفون اعلان کې د 1 लाख روپۍ ستاسو د کوم ځای نه رالي او د ایفون ستاسو د کوم ځای نه رالو. نو په دې باندې نه کېږي. ته والله ورکه پریکټیکل مونږ ته وګورو چې تا 1 लाख روپۍ چاله ورکړي، تا ایفون موبایل چاله ورکړو. ته خو په هر ویډیو کې 10,000 روپۍ انعام دی او 50,000 روپۍ انعام دی، تش په دې اعلانونو باندې نه کېږي. عملي کارو که مونږ دې وګورو، د پردو په خیراتونو کې وریجې نه چې ته دې ګوتې ډکې کا او راغونډې کا او کور ته وړه، په دې کار نه کېږي. عملي کار وکړه. او دا بل قمقل وایي ځکه دا خو په خپله ځان ته جاهل وایي، زه نه پوهېږم ځکه ورته زه جاهل وایم. نو دغه جاهل وایي چې پیر صاحب خو ډېر هوښیار دی او ډېر دا دی او ډېر دا دی. دغه هم دغه بېوقوفه دی، قمقل دی، د ځان نه اعلانونه کوي، نور د کار نه دی. او تم چې کوم دی د دې صفتونه کوه دواړه چې کوم دی د یو بل څخه لګي. او بیا دې د عمران خان مبارک کې ویلي چې هغه یو فرینډ دی او په جیل کې چې کوم دی دا هغې دپاره هر څه مهیا دي او 8 کمرې هغه د خالي دي او ډاکټران دي او ښکته دي پورته دي. نو بیا دا خبره مه کوئ چې د عمران خان سره ظلم او زیاتې کېږي او یا وشو، ځکه چې په جیل کې هغه د سهولتونه موجود دي، هغه د ډاکټران موجود دي، هغه ته 8 کمرې ستا د وینا مطابق چې هغه ته خالي دي. په کور کې ورته یو کمره دو خالي یا بنوي او په جیل کې دته دومره کمرې هم خالي او ډاکټران هم دي. نو بیا خو د الله پاک ټول عمر دا په جیل کې ساتي، ځکه په جیل کې خو د لپاره مزې دي، دته خو سهولتونه دي. او که دته په جیل کې سره او سپینه ورکړی شي، خو چې په کوم کیس کې دا راګیر دی نو هغه د غلا کیس دی، نوم پې د غلا دی. که دته په جیل کې سره ورکړي او سپین ورکړي او دا ډاکټران او دا پوجیان او پولیس خو چې غل دی او د غلا په کیس کې راګیر دی، نو په دې باندې هغه صفتونه مه کوه. او نه چې کوم دی دغه صفتونه هغه هغه له په کار باندې راځي. غل غل وي که هغه هر څنګه وي. نو لهذا مشر دی غل دی، په دې باندې خبر کېږم. او بل دا خبر بیا مه کوئ زموږ د مشر سره ظلم او زیاتې شوي، ځکه هغه په جیل کې هغه ته دومره سهولتونه موجود دي، بیا خبره ختمه شوه. نو لهذا تا او پیر صاحب د یو بل څخه لګئ. ته مې زه نه پوهېږم، یعنې زه جاهل یم او هغه خو چې کوم دی کله ګانې وایي او کله ګډېږي او کله څه کوي او کله څه کوي او کله د لکونو روپو انعامونه خلکو له ورکوي او کله خلکو له ایفون موبایل ورکوي. خو په منځ کې مونږ څه ونه لیدله، صرف شومنټ دی، دغه پټکې وګیره بدنامول دي، دغه دروغ ویل دي، دغه ګډېدل دي، دغه ګانې ویل دي، بس دغه صرف کول دي. نو الله رب عزت ته مونږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت ته مونږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.